چې بدی کې عبادات ډیر کوي. یو حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي چې د دې لسو ورځو د ذوالحجې الله یونی کی په 200 ګوندا هغه سیوا کوي. لہذا منګ او تاسو لا په دې لسو ورځو د ذوالحجې کې په دې باندې چې یو سړی د اخترو د شاپینګ یا په اخوا د خوا ګرځېدو د وجنه دا قیمتي ورځي دا ضایع کی نه دې کې عبادت پکار دي. علماء لیکلي دي چې په دې لسو ورځو کې دا عمل کول چې کوم دي دا مسلمان لا پکار دي. یو دا چې کله د ذوالحجې میاشت هغه ویني نو کم کسان چې هغه د قربانۍ اراده هغه بخپل نکونه او خپل ویخته نه کټ کوي د بدن. دا عمل چې کوم دی را مستحب دی او هغه سړی لپاره مستحب دی چې کم کس ته قربانۍ اراده او په دې شر سره چې د ویختو کټ کولو او یا د نکونو د کټ کولو سلوي خورزو نه زیات نشوي. او سلوي خورز د مخ کې ویخته کټ کړي یا نکونه کټ کړي او بیا پیدا داخل شي به دې کټ کی ځکه چې به خو ګناه ده. پیغمبر صلوات و سلام فرمایي حدیث مبارک دی اذا رأيتم الحلال ذي الحجه چې کله تاسو د ذی الحجې میاشت وینئ واراد احدكم ان يضحي او په تاسو کې یو کس اراده دا کوي چې هغه قرباني وکي فليمسك عن شعره واصفاره فکار دادا چې دا د خپل ویخته او خپل نکونه ایثار کی یعنی دا د نکټ کوي. رواه مسلم امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی. او موږ دا عمل مستحب دی دا غ سړی د پاره چې کوم اراده د قرباني. دویم شردار چې چلوي خورزي داغه د ویختو د کټ کېدو یا د نکونو د کټ کېدو نه شوي. رد المحتار شامی وغیرہ کې دالی کړی دي او د دې وجه ذکر کړی دی چې د څه حکمت دی. د دې دوه وجې دي. پیغمبر صلوات و سلام خو یو فرمایي چې قربانی درې ان شاء الله را روان جمعه کې وضاحت چې قربانی چې کم زناوري الله رب العزت داغي په هر بدر معنی دغه قربانی والا بدن د جهنم ور نازادای. نو بس د نکونه وغیرہ چې کوم دي دا اختدام د نکټ کې الله رب العزت با دا چې کوم دی د جنت ته بوزي. دویم دا چې دا مشابهت د حجاج کرام سره دی چې کوم کسان حج ته تلي نو هغه باندې پابندی دا چې هغه بنکونه نه کټ کوي وختمه نه کټ کوي. نو دا هغه د مشابهت د وجنه تم د اختر د ورځې پورې د قربانۍ پورې دا خپل وخته او دا خپل نکونه مال یو عمل خداري. دویم عمل په دې لسو ورځو کې عبادت کثرت پکار دی ډیر زیات عبادت. یو روزه د یو کال د روزو برابر ده. د شپې قیام پکې د ليله القدر د شپې برابر دی. او حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي والعمل فيهن يضاعف 700. یو عمل پکې الله تعالی په یو 200 باندې دوچن کوي. نو دا چې دون اجر او ثواب الله رب العزت ور کوي په کار دارا کې یو سړی پدې کې تلاوت پدې کې عبادت پدې کې ذکر اذکار کثرت د عبادت وکي درې عمل. دویم او یو روایت کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي ان العمل فی اليوم من ایام العشر. عبادت کول په دې لسو ورځو کې كقدر غزوه فی سبیل الله دا داسې دی لکه یو سړی د الله په لار کې jihad کوي دا برابر ده. په دې کې هر عمل د jihad برابر اجر او ثواب هغه ملاويږي. نو دویم دا چې کثرت د عبادت ډیرواله د عبادت د ذکر عبادت تلاوت چې د عبادت څومره اقسام دي هغه د کثرت سره کوي. دریم روزي اهتمام پکار دی. د یکم ذوالحجې نه تر لسم ذوالحجې پورې د دې لسو ورځو د روزو اهتمام پکار دی. الله رب العزت
د یوې روجې اجر او ثواب د یو کال د روجو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث مبارک تیر شو ترمذی شریف چې الله اجر او نو پکاردار چې روجو اهتمام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داو حدیث مبارک کے راضی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با 9 ورځې د ذی الحجې هغه روزي نیولې دا معمولو ځکه چې په یو روزه د یو کال عبادت اجر او ثواب سلورم خاص د عرفیخ د روزي هغه اهتمام ډیر زیات کول دي بل فرض کو دا نور نشي نیولې خود عرفی نهم ذی الحجه باندې دا روزه دی ونیسي ولی د دې اجر د دې نورم سیوا دی پیغمبر صلوات و سلام فرمایي صيام یوم عرفه د عرفی د ورځې روزه نیول انی احتسب علی الله و یذب الله تعالی باندې دا امید ساتم ایو کفر السنه التي قبل والسنه التي بعد چې الله د مخکنی کال او در روان کال یعنی تیر شوی کال او را روان کال زدا الله نه دا امید ساتم چې دغه یو روزي د وجنا الله د دواړو کالو ګناهونه معاف کړي دا ترمذی شریف روایت دی انی احتسب الی الله زدا الله تعالی نه علی الله زپ الله دا امید ساتم چې د یو عرفی روزه الله رب العزت دا ذریعہ د تیر شوی کال دغه ګناهونو د معاف کیدو ذریعہ ګرځي او در روان کال پینځم دا په دې لس ورځو کې پیغمبر صلوات و سلام وی فاکثروا فیها من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر تاسو بدی کې ډیر د الله تسبیح بیانوي سبحان الله والحمدلله تحمید د الله حمد بیانوي الحمدلله تحلیل لا اله الا الله لا اله الا الله تکبیر الله اکبر الله اکبر پیغمبر صلوات و سلام فرمائی په دې لس ورځو کې تسبیح تحمید تحلیل لا اله الا الله تکبیر دا بار بار ووي بلکې صحابه خو په دې ورځ کې وی بازار ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بلاړه او په تیزه به د الله تعالی ذکر کاوه الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا بیوا د خلکو ته ترغیبا چې تاسو موي نو فینځم عمل دار چې بدی کې دغه اسکار پکار دي علماء لیکلي دي چې دریمه کلمه پدې کې تحمید هم شتا او تسبیح هم شتا دریمه کلمه چاته یاد ایداد بار بار وای سلورمه کلمه او تکبیر تشریق دار بار بار وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولداد وای د دې کثرت دې کوي او بلدار چی د دې شپې کې دی هم شب بیداری دی کوي د الله شپې یعنی د شپې عبادت هم دی کوي حدیث مبارک خود پیغمبر صلوات و سلام تیر شو چې قیام پدې کې یعنی د شپې عبادت پدې کې د ليلۃ القدر د شپې د قیام برابر دی پیغمبر صلوات و سلام نو پکار دادا چې د شپې عبادت هم پدې کې وکړي شي پرې له سورځو کې او اخیرانه عمل هغه دادا چې هغه خصوصي چې کوم د اختر شپې یعنی نهم ذی الحجې چې کوم شپه د سوال به 10 ذی الحجه لسم ذی الحجې په دې شپه باندې خصوصي عبادت کول پکار دي ذکر دې ځان له پیغمبر صلوات و سلام اجر او ثواب ذکر کړي پیغمبر صلوات و سلام فرمایي حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت دے اگوی پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک دے من قام لیلۃ العیدین سوک چې قیام وکي الله تعالی ته عبادت وکي د دواړو شپو د اخترو کې یعنی د وړو کې اختر پشپا باندې الله تعالی ته ودرېږي چې سباله وړو کې اختری یا کم شوالی او دغه رنګي د غټ اختر چې سباله غټ اختر یو پاغش په باندې پیغمبر صلوات و سلام وی چې څوک قیام وکي الله تعالی د پاره محتسبا او د ثواب نیتی ریا و غیره نه لم يمت قلبه
یوم تموت القلوب د قیامت په ورځ چې د ټولو خلکو زړونه به مړي په هیبت کې به پریشانه به د زړه ته به سکوني صرف د دغه دوه شپو د عبادت د وجې نه پکار داري چې دا کم اعمال ذکر شو د دې اهتمام وکړو چا اراده د قربانۍ اگر نکونه وختنالي خود هغه شرایط سره کثرت د عبادت دی کوي د دې لسو ورځو کې روزه نیول پکار دي یو روزه د کال برابر اجر او ثواب دی سلورم خصوصا د عرفه روزه دا خو الله رب العزت د دوه کالو ګناهونه پرې سره معاف کوي سبحان الله لا اله الا الله تمحید تهلیل د دې کثرت پکې پکار دی د دې شپې را پاسېدل پکار دی قیام د ليله القدر د قیام برابر دی او اخیرنی چې کم سباله اختری هغه شپه قیام چې کم دی پیغمبر صلوات و سلام وي د قیامت په ورځ چې ټول خلک پریشان وي د هر سړي زړه هغه به مړي د سړي زړه به مړ نه وي د تبا الله رب العزت سکون او اطمینان نصیب کړي الله رب العزت دې موږ او تاسو لا پرې د عمل کولو توفیق راکړي والله رب العزت دې زموږ او تاسو د الله سورزي ټول د عبادت او قیمتي وګرځي او الله رب العزت دې زموږ او تاسو نه په اسی تشو فضل چیزونو باندې د ضایع کولو نه بچ کی او ان شاء الله آینده جمعه با بیا د عید الاضحى چې کوم مسائل دي ضروری او د عید الاضحى چې کوم د قربانۍ مقصد دی او داغي فضیلت دی داغي ضروری مسائل دي ان شاء الله آینده جمعه کې بیان کو اخر دعوانا الحمدلله